تاسو نه مولوي صاحب نور به ان شاء الله وای خو نور سره تلاره ورکړو ول دا سکو به ان شاء الله دا د دین د حفاظت لپاره د خپل عقیدې د تحفظ لپاره د دې پټکی د ناموس لپاره دا کائنات صلی الله علیه وسلم د ناموس لپاره با په دې علماء باندې موږ تاسو اعتماد کوو ان شاء الله العزیز په دې به ان شاء الله موږ تاسو خبر ښکارو دنیا کې په آخرت کې د علماء سره نو به هر حال اخر خبره کوم چې حضرت مفتی صاحب رحمه الله کله دغه اسمبلی ته دی ورسېدل او په دغه اسمبلی کې الحمدلله دغه آواز اوچت کو نو بیا موږ تاسو کتل الحمدلله چې حضرت مفتی محمود صاحب رحمه الله په قیادت او سیادت کې د ټول علماء کرامو مفتی صاحب رحمت الله علیه په دغه اسمبلی کې خپل قاعده دي کمنو تسلیم کړو ویل چې ته په دغه کې خبره کې دغه قابلیت خلاف ته به کمنو دغه خبره جواب ورکړي مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمان ډیر خلا سور ویل چې بحث شوی مفتی صاحب رحمت الله علیه دغه جواب کړی الحمدلله او دې ته راورسو چې هغه قابلیت چې کله په منبر ورځ باندې راته نو بټو سے ہوئے مفتی صاحب آپ ایسے فرشتہ صفت انسان کو ځکه چې هغه سپین پټکی والو سپین رومال په سر راچولو او ډیر داسې چې کمر په طریقه باندې روانو اس فرشتہ صفت انسان کو آپ کافر سمجھتے ہیں مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایل د ظاهر ته وګوره د باطن ته وګوره د عقیدې ته وګوره د حالات ته وګوره بیا به تاسو زه وایم چې زه ورته کافر ویم ته به خپل لګیا کېږي چې او دا دې کوم نه کافر دی زما محترم او هغه شان پوښوا مفتی صاحب رحمت الله علیه چې خپل دلایل بیان کړل هغه باندې روح کتابونه لیکل شوي دي الحمدلله د دلایل او غو حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه چې خپل دلایل ټول بیان کړل په خپل باندې بوتوي چې دا ظالم خو ډېر غټ کافر دی نو یې څوک نه دی پرېښی نبی علیه الصلاة والسلام ناموس یې پرې نښودو صحابه کرام یې پرې نښودل او بیا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغې په څوم دې بدبخته ډېرې خبرې کړې دي زما محترم ورونو ټولې اسمبلې چې څونه سیاسي قیادت په هغې وخت کې د هرې پارټۍ سره تعلق و الحمدلله په دې خبره باندې متفق شو چې او دا سړی دا قادیاني دا لعین دا کافر دی مرتد دی او زندیق دی څوک چې ده ته چې کوم دی هغه مسلمان وایي دی مسلمان نه دی څوک چې ده په عقیده باندې وایي چې زه په دې عقیده دا مسلمان نشي کېدی او الحمدلله د آیین جز وګرځېده نن زما ستاسو شناختي کارت که جوړېږي پاسپورټ که جوړېږي بل صاحب او حلف چې اخلو په هغې کې به خامخا موږ تاسو دا وایو چې او زما ایمان په آقای نامدار صلی الله علیه وسلم باندې دی په داسې حیثیت چې هغه خاتم النبیین دی اخیرنی پیغمبر دی او د آقای نامدار صلی الله علیه وسلم نه بل پیغمبر نبی دنیا ته راتلو والا نشته دی دا الحمدلله زموږ او ستاسو د حلف او زما او ستاسو عقیده د هغې حفاظت د علماء کرام یې وکړو نو زما محترم ورونو انشاءالله العزیز چې موږ او تاسو په هر محاذ کې د خپلو علماو لاس او خپې جوړېږو که خیري د هغې سترګې او ژبې به جوړېږو دې دپاره به انشاءالله محنت کوو په دغه بنیاد باندې انشاءالله په 29 دسمبر باندې په مردان کې عظیم الشانه اجتماع د عالي مجلس تحفظ ختم نبوت د هغې عقیدې ختم نبوت د تحفظ لپاره عظیم الشانه اجتماع کېدونکې ده انشاءالله ټول په پای کې شرکت کوو که خیر کوو به انشاءالله د لږ سم راته ووایه کوو به انشاءالله په پوره انداز باندې به کوو که خیري او صرف په خپله نه نورو خلکو له هم دعوت ورکوو الله تبارک وتعالی دې ما له د عمل کولو توفیق راکړي ستاسو دا ناست هم الله په خپل دربار کې مقبوله او قبوله کړي حضرت شیخ صاحب انشاءالله خبره کوي په دې خبرو اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین